حفاظت کوي، څوک هم چې د خپل نظر حفاظت کوي محترمو، دې ته به الله تعالی دوه انعام ورکوي. دې ته به الله تعالی دوه انعام ورکوي چې کوم انسان د خپلو سترګو حفاظت د حرامو نه کوي، مثال به طور موبایل ګوري، فیسبوک ګوري، یوټیوب او بل شی ګوري، او دله پکې څه غلط څه راشي، مثال به طور تصاویر د حرامو د زنانو او فاحش تصویران، او دا د هغې نه خپل نظر رامنې کي، نو دې له به الله تعالی دوه انعامونه ورکړي. یو د هر نظر په بدل کې به بدل الله تعالی یو پیر خپل ملاقات ور نصیب کوي. الله دې زما او ستاسو نصیب کړي. الله تعالی ملاقات په ټولو نعمتونو کې بهترین نعمت دی. څومره خوند به کوي، هی څومره خوند به کوي چې خلک جنتین الله ته ګوري، وجوه الله ډېر مخونه به الله تعالی ته ګوري، قیامت کې تر تازه او خوشحاله وي. نو یو بوت الله تعالی چې څومره پیر دې نظر را منې کلی دی د حرامونانو، دومره پیر به الله تعالی خپل ملاقات ته ور نصیب کړي. او دویم بردر سترګې الله تعالی قیامت کې د جړا نه بندې کړي. او که څوک هم دا غواړي چې زما سترګې د قیامت کې د جړا نه منې شي او جړا دې پې نه وي، نو دا دې چې کوم دی په دنیا کې حرامو ته نه ګوري، الله به قیامت کې سترګې د جړا نه منې کړي، او ورسره به د هر نظر په بدل کې الله تعالی دې له یو پیر خپل دیدار ور نصیب کړي. محترمو، د دې د وجې نه موږ او تاسو له پکار دي چې الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مسلمانانو نارینه خپل نظرونه ښکته ساتئ، او زنانو ته الله تعالی وایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ای مسلمانانو زنانو، ای پردناکو زنانو، ای د پښتنو زنانو، ای د هر قوم زنانو، خپل نظرونه ښکته ساتئ، پردی نارینو ته مه ګورئ، پردو نارینو ته مه ګورئ، پردو نارینو ته مه ګورئ. دا سبب د هلاکت دی، دا سبب د الله نه د لرې